أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم سورة قصص ابتدا کی واقع د موسی علیہ السلام دا غید پار تمهید بیا د موسی علیہ السلام واقع شروع کړه چې کله موسی علیہ السلام پیدا شو د موسی علیہ السلام د مور په زړه کې الله وی ما واچول دا خبره چې د لپی ور کوا کله چې ته په د باندې ویریږي نو بیا یې دریاب ته غورځوا خبره مخکې شوې وه صندوق بیا په دریاب کې او په دې باندې یریږم چې دی به ډوب شي دی به قتل شي دی به زه بیا تا ته واپس کوم او دی به زه پیغمبرانو نه ګرځوم فرعونیانو اگر اوچت کو دے بے د دې سره بلویږي دے بولا خرش خوراک وغیرہ ور کوي آخری انجام بدای چې د په وجه باندې به د حکومت ختميږي خزی خبره وته وکړه چې ده زما د سترګو یخواله بشي استاد سترګو یخواله بشي وجنه ما منګله په فائدہ راکی ځان لبه زوی وګڼو زوی به ونیسو زمون قائم مقام بشي د موسی علیہ السلام خور وا غیته وی تب د پسې ز ګور چې د سکی حالاتنا من خبر کا بیا کله چې د الته رسیدل موسی علیہ السلام نو د چاپی قبل ولنا خوري الته کې وا نو هغه وتوي چې زیو کورنۍ را ته معلومه ده اغیبا ولکی ریشی کفالتو کی او هغه د خیر خوای نو منګه د الک موسی علیہ السلام د هغه مور ته واپس بوتو د لپاره چې داغه سترګي یخی غم پکې نه او د باندې پوښی چې د الله وعده رښتونی ده ورپسې آیاتونو کې موسی علیہ السلام لوی شو کتابونه وغیرہ بعضی اسرائیلیات هم نقل کړي
موسی علیہ السلام په باره کې ډېر شی خبرې دي لیکن صحیح هغه چې هغه قرآن کی حدیث کی نو موسی علیہ السلام لوی دو شو خپل ځوانۍ ته ورسید الله وی مولا حکمت ولم ورکو پوها ولم ورکړه طاقت و سرم ده نو پیر روان ده په وخت د غرمې په وخت کې د غفلت وخت ده خلق قیلوله کوي خلق ودکیږي موسی علیہ السلام روان دي یو دوه کسانی ولیدو یو بل سره لګیا دي جګړه دا یو د موسی علیہ السلام د ډلې نه یعنی بنی اسرائیلی دي او دا بل د فرعون د ډلې نه یعنی قبطی دي نو هلته کې بادشاہي هغه خو د فرعون دا نو بادشاہي چې د فرعون دا نو د فرعون قوم هغه په دې نورو باندې بیا جو فخروم کوي زیاته پیم کوي ځان په غټو مشمیري هغه ته وې دا جګړه وا بازي لکی ګېډه وې دا ګېډه وېسا هغه وې زه نوړم موسی علیہ السلام سره خبر وکړه هغه وې کته ته دې نوړې نه زبې پتا وې سموي تبه وړي موسی علیہ السلام یې ښا ما باندې ته وړي نو موسی علیہ السلام اسی وسکوند کې ورکو او دا سوک سره جو وی د یو گزار سره لاړې وي خراړې وي د یو گزار سره لاړ سړی مړ شو داغي خبره کوي موسی علیہ السلام د الله نه دعا وکړه یا الله دا خبره کار خوشو دا یو قتل له یو خبره دا وشوا یو بعضی خلک وته کندو وي دا غینه کندو وشو وسی الله ما باندې پردر اواچه دا خبره راځي بیا شپه ته رکړه په سوال بیا دې سره روان دي نو بیا غسړې دي د بل سړي سره نخته دي موسی علیہ السلام متوی دا خبره غوتا کیدا چې هر یو سره بستا سره جګړه کوي اته د خپل ځان د جواب کولو نه اسړې ویره کس نن زمان نمبر دی خبره وکړه هغه سړی واورې دا هغه لاړ جو خبره ډنډوره کړه بادشاہ ته وزیرانو ته خبره ورسېده هغه کې ناستو چې د دې سړي سغم کول غواړي وسخه یو خورا پسې مسلې جوړي یو سړی راغی موسی علیہ السلام ته وی چې استوزا خلک لګیا دي ستا باره کې مشورې کوي د دې چې تا قتل کی نو ته دا کله پرېدا دا ملک پرېدا ځه موسی علیہ السلام دا غزه نبی جو روان شو لاړ مدین طرف ته هغه تذکر راځي ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما کله چې ورسې د خپل ځوانۍ ته ورسې په عمر ته ورسې د کلک عمر ته ورسې د ځوانۍ عمرې پلاسو کې طاقت راشي سینه کې طاقت راشي بیا پیغمبر دې داغه هو طاقت هغه بیا د نور خلقو نه زیاتی واستوا د برابر شاتینا او حکم او علم نور کومه دلا حکمت او پوها وکذالک نجزی المحسنین دارنګ بدور کومه نیکو کار لرا الله اذا نیکو کار سره ده موسی علیہ السلام ابتداء نیکو کار ده پیغمبران ټول یې داسي پیغمبر دو رکوالینا گناہ نه کوي گناہ تی نه کوي زمون کتابونه لیکي انبیاء علیهم السلام معصوم دي یعنی الصغائر والکبائر
د وړو ګناهونو نه او د غټو ګناهونو نه هم د دې ګناهونو هغه پاک دي معصوم دي پیغام موسی علیہ السلام دین هغه پاک دي نور دین هغه پاک دي ټول پاک دي معصوم دي وکذالک نجزی المحسنین نیکو کار دے نور پسې چې کوم کار کړل نو پته دا لګي چې دا ګناه نه ده ورپسې یو خبره بل کې دا غنم دا معلومیږي چې دا ګناه نه ودخل المدینه علی حین غفلت داخل شو د خار دا په وخت د غفلت کې په وخت د آرام کې په وخت د ګرمۍ کې خلق په قیلوله کې دي خلق په آرام کې دي غرمټي می ګرمي خلق بهر بیا عام درب بنشي خبره ګرمۍ دوري بیا خلق ګرځي را ګرځي نه بیا چې په لار رواني نو څوک به تخکاریم نه زموږ علاقه هو خیر د سیده شي په کوم علاقه کې چې ګرمي زیاته نو خلک بیا په دغه سخت ګرمۍ کې بیا بار ته نه وځي نالا حين غفلت من اهلها فغفلت کې فاو وخت غفلت کې با وخت خلق دا آرام کې د قلولې کې من اهلها دا حال داغي نه فوجد فيها رجلين يقتتلان نو وې مونږ په دې کې دو سړي يقتتلان چې یو بل سره جګړه کوي جګړه یې داسي چې یو بم خبره کوي نو بل بم خبره کوي جواب بور کوي یو بل سپېړه ور کوي نو بل بم سپېړه ور کوي یو بګزار کوي نو بل بګزار کوي دې دا یقتتلان مقاتله وته مقاتله دا مجادله دا مفاعله دا دغه جانبین نه یو بل باندې گزارونه کی سچ یو کنا و بلوم کی هاذا من شیاته دا دډلې ددنا وهذا من عدو یو دا بل دډلې دا غنا د دشمن دا غنا د دشمن دډلې نه ده یو د دډلې نه ده یو د دشمن دډلې نه ده نو یو بنی اسرائیلی ده او یو قبطی ده او قبطی الدغه په دشمنی کې دي کنه الدغه واړه وجنین چې واړه وجنین نو د دشمن نه ده فاستغاثه الذي من شيعته نو مدد طلب کو ددنا هغه سړی چې دډلې نو علی الذي من عدوه په هغه سړی باندې چې هغه د دشمن دډلې نه ده فوکزه موسی نو موسی علیہ السلام په سوق باندې وو فقضى عليه نو فیصله وکړه په هغه باندې د مرګ فقضى عليه نو ژوند ولا ختم کو یا فقضى عليه نو فقضى الله عليه الموت الله په هغه باندې مرګ راوستو الله به فیصله د مرګ وکړه هاذا من قال هاذا من عمل الشیطان موسی علیہ السلام وی دا سړی چې دی دا مقتول چې دی دا د شیطان د کاریندو نو دا د شیطان کاریندو یا هاذا دا عمل چې وو نو دا د شیطان د خوشالۍ نو سړی مړ شو دا د کار شیطان په خوشالي کړي هر گناہ باندې شیطان خوشاليږي یا هاذا من عمل شیطان دا مقتول چې دی نو دا د شیطان د ډلې نو د دشمن د ډلې نو د داغه د لخر کېو انه عدو مضل مبین یقینا د دشمنو گمراه کون کې اخکارو مفسرین لیکي دي ځینې دا معلومي ورپسې یو خبره بل کوي رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیر المجرمین دغه نه معلومی کیو چې دا موسی علیہ السلام چې کوم څه کړلی نو دا جرم نه دی دا ګناه نه دی انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له نو یا الله ما نقصان کې واچو خپل ځان فغفر لی نو ما باندې پرده را واچې فغفر له نو الله به پرده واچو ولا انه هو الغفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان الله بخون کې دې الله پرده چون کې دې مهربان دې الله به پرده واچو ولا
قال ربي بما انعمت علی. موسی علیہ السلام یا الله په سبب د دې چې تا انعام کړل ما باندې انعام دې کړل، مال دې طاقت را کړل، حکمت دې را کړل، علم دې را کړل. نو فلن اكون ظهير المجرمين، نبکیګه مزچره فلن اكون، نو چره بزن کېګه ما مددگار د پار د مجرمانو، د مجرم مددگار بنه جوړېګم، د ظالم مددگار بنه جوړېګم، نو چره بداس. فاصبح في المدينه خائفا يترقب. فاصبح في المدينه، نو سارے کو سبائے کو فخار کے خائفن یرکون کے یترقب انتظار کا فیض الذی استنصره بالامس یستصرخ. اچانک آغا سڑے چی امدادی طلب کاؤ ددنا پرون یستصرخ، نو بیا دتا آواز کی، نو دا لگیا دے بیا جگڑ دا، نو او د بیا आवाज کې موسی دې سړي نو اخلاص کوي. قال له موسی، نو موسی علیہ السلام وتوی انک لغوی مبین، یقینا تو خامخای غوی بغاوت کون کے تو ظلم کون کے اخکارا، لغوی تو بغاوت کون کے. ټول خبره پتا کې پرته ده، ولی حالت کې پرون یو سره جګړه و، نن بل سره جګړه ده. نن لګي مخکې خبره راغله موسی علیہ السلام په سوق باندې وو، واغه سوق باندې سوق سره جوړ کی، نو ګواخ کې سره سوق نه ور کوي، سوق باندې سره ټیلوال کوي. د دې نم معلومی کې دا موسی علیہ السلام سوق نه ور کړی دي سي پرشتیا باندې چې سوق ور کړو، نو دا معلومی موسی علیہ السلام خو طاقتور په دې زمانہ کې د بازي چې کم ټریننګونه وکي، سو کراټه کې یو څوک سکه دا کسی چوکي، نو داغه د الله سره مضبوط شي چې کله د دشمن وਹੀ نو چې کله وਹੀ پر خېټه کې وਹੀ نو لاس پکې دن نه وځي. نو موسی علیہ السلام کچره سوک ورکړې پرشتیا باندې، نو دا با سوک به پوری را پوری وته. لیکن موسی علیہ السلام آسی سوک باندې سوک جوړ کا دا سه ټیلې وو، نو خلک په سوک یې وو، نو علي نه ده په سوک باندې ټیل وهل له واخی کاو کنه بسړې سپېړه اوچته کی، نو هغه دې سړې ټیل وي، نو سپېړه ورکړی نه، نو سپېړه اسی چوت کې بیا روي هغه ټیل وي. موسی علیہ السلام سوک جوړ کو دا سه هغه ټیل وو، نو څنګه چې ټیلونو په قضا علیه نو فیصله نو جونی ولا ختم کو، یا فقضا علیه فقضى الله علیه الموت، الله دې فیصله وکړه د مرګ په دا عمل باندې. مې دا سره سوق لګېدلو بس سړی مړ شو. بازی داسي کله کله دوسی یو سړی بل سره بره ګړه کوي، هغه په لګړي زور کی سړی انسالاټ شي، الګي بیا راټینګي نه سړی تاویږي مړلای. دا ما خود ما په دمه زور خو دې کړه دومره چې باغ مې سړی مړ کی. خلک بیان نسبت عمل تکي وې دا دو. موسی علیہ السلام وې خپل ځان می نقصان کې وګرځاو، نقصان کې جګړه چې ده نو دا فائدہ نه الګي څه چې وشو نو اوس نقصان دی کنه. کله چې یو سړی په قص باندې یا په خطا باندې مرګ تی وشو، نو دې در په درشي کور کې لري پریدي بیا جو مفرور شي لاړ شي کې لري پریدي بیا څه زمانه یي بیا روغې کې جرګې کوي او بیا روغ وشي.
بیا سړی کور ته را کلي ته راشي کله داسې کلي ته هم رانشي په هغې کې حدبندي وشي پلانکي ځای نه به ته بره کېږې نه پلانکي کلي ته به نه راځې خپل کلي ته به نه دا جایداد دې څومره دی دا خرڅ کا او ځان له بل ځای کې ځای واخله دلته کې دې کلي ته بیا نه راځي کله وایي دې تحصیل ته به نه راځي پلانکي ځای نه په بره کېږي به نه ځای کته ځه کته اوسېږه بره دی جو بره اوسېږه کته به نه راځي دې کلي ته به نه راځي بیا دا هر څه پې وران شي کور کلی وران شي غم خادي وران شي هر څه وران شي دا هر څه نوځي بیا کار یې کړلی سړی هر څنګه چې دی او بیا یې څه کوي بیا دغه جرګې کوي نه سړی به یو هغه پسې بیا جرګې کوي هغه خبره نه مني بیا بعضې یو شان جرګې دي بعضې بل شان دي ګران کار دی موسی علیہ السلام دین رستو سوئے دلته کې وایي فاصبح فی المدینه خائفا یترقب انتظار کاو چې سبا کیږي اوس په ښار کې وخت تیر کو شپه تیر کړه لیکن اوس دا انتظار کوي چې اوس داغه بس کی بیا روان دی په لار باندې فیض الذی استنصره بالامس نو اچانک هغه سړی چې د امداد طلب کړو پرون یستصرخون بیا د आवाज کوي قال له موسی نو موسی علیہ السلام ته انک لغوی مبین یقینا تو خامخا گمراه ښکارا فلما ان اراد یبتش بالذی هو عدو لهما نو کله چې اراده وکړه موسی علیہ السلام ایبتشا چراون سی بالذی هو عدو لهما هغه سړی چې هغه دشمن د دې دواړو قال یا موسی نو معلومیږي دا چې هغه سړی دا خیال وکړو الګو ته موسی علیہ السلام می دا گمراه تیخه دا شرارتی تی دا ټول کاغه حرامي توبه ته خلق کوي او سوګ ته سوې دا ټول سچي دا پتا کې موجود دي دا نقصان ستاره دا خبره چې وته وکړه ناغه دا خیال شو و چې جګړې نو یو دیوبل نسل تاوی کنا یو طرف ته کی بل طرف ته کی موسی علیہ السلام اراده کوي چې دا دشمن راونی سي هغه کسده مارا نشي نخله نه راوته قال یا موسی و اے موسی تريد ان تقتلني آیا غواړې ته دا خبره چې ته ما قتل کې کما قتل د نفسم بلام سي لکه څنګه چې دی وجله پرون یو سړی وجلو نو مانن وجنه ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض نو غواړې ته مگر دا خبره چې شي دې ته جبار ظالم دي شي سیاته کون کې دي شي جبار دي شي پزماګه کې و ما تريد ان تكون من المصلحين او نو غواړې ته دا خبره چې شي ته د اصلاح کون کو نه ته اصلاح وکي اصلاح نه کې خو ته جبار جوړې دل غواړې ظالم جوړې دل غواړې بازی وای جبار باغی هغه چاته وي چې هغه دو قتلونه وکي نه حق هغه دې بیا جبار وي نو یو دې پرون وجله نو نن ما وجنه ځان جبار جوړول غواړي وجاء رجل من اصل المدینه يسعى اور هغه یو سړی د مدینه د کوس طرف نه يسعى د خار د کوس طرف نه يسعى چې منډه والے قال یا موسی نو دوی اے موسی دغه سړی چې راغی د خبره کوله بازی وای دا رستو راضی رجل مومن سورۃ مومن کې راضی دا هغه سړی نو هغه سړی هغه قبطی چې خلاص شو ګواه شو هغه لاړ وې تاسو ته پتا پرون چې سړی مړو نه چا وجلو موسی علیہ السلام وجلو خبر اخکار شو حالت کې قصه جوړه شو وې د اوس علاج کول غواړي نو دې حالت کې دې
دغه پته نه و چې مسلمان دی او کنه دی یې چا ملګری نه دی خو دغه ځکه د موسی علی السلام خیر خواهی کوي نو حال دغه هغه زنا لا خبره شروع شي خو نه ده موسی علی السلام غلا پیغمبر شوی نه دی خو بعض خلک یې هغه اسه د نیکوکارو سره د هغې مینای موسی علی السلام خلق ورته ټول ورته خوي یا ښه سړی دی وجاء رجل من اصل المدینه یسعى نو راغی یو سړی د خار د کوس طرف نه یسا منډې وهلې په منډه باندې را روانو قال یا موسی وی موسی ان الملائکه تمرون بک یقینا غټان هغه مشورې کې استاب مبارک لیقتلوا کا د پاره چې طاقتل کی ساده قتل مشورې کې فخرج نتوزا دې خارنا دې زین اوزا دې زین لری کېګا مفرور شوی فخرج انی لک من الناصحین یقینا زې مستعبار د خیر خواونا استا خیر خواهم د دې نوزا فخرج منها موسی علیہ السلام و دا غزین خائفا بیرکی یترقب انتظاریم کو انتظار کا جو بسوک رازی سبکی کم زینبا پولیس رام مخی کی دا حکومت کارندہ برام مخی کی یہ ماں بنسی قال رب نجنی من القوم الظالمین یا اللہ مال نجات را کی دا قوم ظالمانونا دا خو ظالم قوم دے دا ظالم یو ظالم میں وجل لے زما دا لاس مړ لے نو یا اللہ دغه ظالم قوم د دینه ما ساتي د دې په لاس کې ما مور کې بازي په دنیا کې د په زمانه کې داسې قصې کی کله کله اکسیډنټ وشي کله سو شي بازي علاقې داسې دي خلک راځي چلګي ډرایور سیزي ډرایور مړکای ولې سړی وجل له ډرایور وجل خو نشتی کسه شوی دی ناغه په قسمه نه شوی ناغه کې قصاص هم نشتی قص په دغه باندې غلطی باندې سړی وجل شوی دی نو ته قتل خطا وي بیا نو قتل خطا چې نو پای کې بیا قصاص پکې نه اغله دغه سزا نه اغله سزا صدا هغه د دیت تا دیت بتی اغسطے کی نو فخرج منها خائفا يترقب نو او دے داغین زینا یرکون کیو یترقب انتظار کاو دو دے چسب کی قال رب یا اللہ نجنی من القوم الظالمین دے ظالم قوم نمال نجات راکی مالم ما پہ حفاظت کی اوساتی اللہ پہ حفاظت کی اوساتو ورپسې خبر دا روان دی مدین طرف ته داغي تذکرہ کوي ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما کله چې ورسې د خپل ځواني ته واستو او برابر شو آتيناه حكما وعلما ورکم غاغله حکمت او پوا كذلك نجزي المحسنين دارنګ بدل ورکم مګن نیکو کارو لرا ودخل المدينه على حين غفله او داخل شو خار تا په وخت غفلت کې دال داغینا فوجد فيها رجلين يقتتلان ويمن دال کې دو سړي چې یو بل سره جګړه کوله اعظم من شيعته دا یو د دډلینا او اعظم من عدو یو دا بل د دشمن دډلینا فاستغاثه الذي من شيعته نو امداد طلب کددنا هغه سړي چې هغه د دډلینو على الذي من عدوه هغه سړي باندې چې هغه د دشمن دډلینو په وکزه موسی عليه السلام او په سګبانه فقضى عليه نو فیصله جونی ولا ختم کو فیصله وکړه باغ باندې یا فیصله وکړه باغ باندې الله د مرګ قال هذا من عمل شیطان موسی علیہ السلام دا د شیطان د کارونه د شیطان د خوشاله کارو شو یا هذا من عمل شیطان دا مقتول چې دینو دا د کار د عمل د شیطانانو یا هذا من عمل شیطان دا و د شیطان د لخرونه دشمن د لخرونو داغه د کاریندونو انه عدو مذل مبین یقینا دیو دشمن گمراه کون کې اخکارا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له وی علما
نقصان کې واچو خپل ځان نو ما باندې پرده راواچې نو الله به پرده واچو ولا انه هو الغفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان. قال ربي بما انعمت علي ويا الله پس دې چې تا نام کړې ما باندې فلن اكون ظهير المجرمين نو چرې باندې کېږي مزه امداد کوونکې د پاره د مجرمانو. فاصبح في المدينه خائفا نو ساره کا په خان کې ير کوونکې او يترقب انتظار کا فیض الذي سنسره بالامس يستصرخ نا اچانک هغه سړی چې امداد طلب کړو د نه پرون يستصرخون بیا د आवाज کا او قالوي موسی عليه السلام قالو موسی علیہ السلام هغه ته انک لغوی مبین یقینا ته گمراه کارا. فلما انا اراد يبتش بالذي هو عدو لهما کله چې اراده وکړه موسی علیہ السلام چې راونسی هغه سړي راځي هغه دشمن د دوالو ده. قال یا موسی نو دې سړي اے موسی اتريد ان تقتلني آیا غواړې ته چې قتل کې مال را کما قتل د نفس بالامس لکه څنګه چې وجلې تا یو سړی پرون ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض نغواړې ته مگر دا چې شي ته جبار پسمګه کې وما تريد ان تكون من المسلمين نغواړې ته مگر نغواړې ته دا چې شي ته د اصلاح کوونکو نه. وجاء رجل من اصل المدينه يسعى او راغ یو سړی د خار د کوس طرفنا يسعى منډي والے. قال يا موسی دې د بار منډي والے چې موسی عليه السلام ته ځانو رسوم. موسی عليه السلام خبر کم چې هغه ځان زیته کی. قال یا موسی وے موسی ان الملائکه تمرون بک یقینا غټان وزیران مشورے کے استاب مبارک کے لیے تو لوگ دے پار دے چې قتل کی تعالی را فخرج نو تو ازاینی لک من الناس یقینا زم ستا پار د خیر خواهونا. وخرج منها نو ودا خارنا خائفا يركون کہ يترقب انتظار کو. قال ربي نجني من القوم الظالمين یا لا نجات را کی مال قوم ظالمانونا. الله رب دې موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق Thank you.